سلامونه ګلونو سوالکان تاسو کړو چې را یو کس هغه نوې یورپ ته راشي که په سټوډنټ ویزا کې په ډنکې کې په هر طریقې خو چې نوې یورپ ته راشي نو داسې کم بزنس کم کاروبارونه چې خلک زیات تر کولاوي او پای کې خلک ډیر زیات کولې پیسې پیدا کوي. نو راځي نن په یورپي سطح باندې د گاډو په سروس سټیشن باندې خپل تجزیه کوو چې را دلته د گاډي چې کوم سروس سټیشن نه کم خلک چې د گاډو د انزلو د لامبولو کار کوي چې هغه دلته څومره پیسې ګټي او دلته هغه کاروبارونه چې دی هغه په کومه سطح باندې چلیږي. نو خیر زه به تاسو د معلومات لپاره دا یو معلومات درکما چې را همیشه لپاره چې تاسو کاروبار کول غواړئ کاروبار کولول غواړئ نو همیشه هغه کاروبار کوئ چې د هغې موسم نه همیشه هغه کاروبار کوئ چې شی خرابېږي نه همیشه هغه کاروبار کوئ چې په هغه کاروبار چې دی د هغې کامیابۍ شرح چې دا هغه په 100 کې 100% یا په 100 کې 70% او ناکامۍ چې کم شرح چې دا چې هغه ډېر زیات کمی. مثلا که چېرې ته کاسمیټک خرڅوې نو کاسمیټک یو دا شی دی چې دا په هر موسم باندې چلیږي. که ته سبزي خرڅوې نو په هغې کې پیسې ډېرې دي خو کیدای شي ته پکې جړه په وخورې. که چېرې فرض کوو ته نور داسې د اوسپنې یا د بل څه شي کار کوي چې د هغې موسم نه نو همیشه د موسمي شیانو د بوټانو د دې شیانو نه ځان ساتئ ولې چې کم شی یا چې کم داسې کاروبارونه چې د هغې پیشني او د هغې وختي ته یو ټرینډ دي نو خلک زیاتر پای کې پیسې هم ګټي کروڑپتیان پکې هم شي او زیاتر خلک پکې رړته هم شي. نو پای کې چې کوم خلکو پیسې ګټل نو هغه کروڑپتیان دي او کوم چې پکې غورځېدلي دي نو هغه بالکل په فوټپات باندې اورډرز کی. خو خیر دا رسکی شی دی او تجارت چې دا یو پیغمبري طریقه ده که چېرې فرض کړو تاسو تجارت کوئ نو په تجارت کې چې دی ګټه نقصان چې دی دا د هغې سره تړلی شی دی په دې کې ګټه هم کېږي او نقصان هم کېږي. خو بعض ټایم کې داسې چې زموږ چې کوم سټریټیجي هغه موږ داسې نه یې فالو کړي چې د کم لپاره ضرورت یې د کاروبار لپاره. نو اکثر زموږ کاروبارونه چې هغه ناکامه شي یا په موږ باندې منټلي پریشر یا ډپریشن یا ځنو څه خبرې. خو خیر راځئ نن د سروس سټیشن په باره کې لږ معلومات در کومه چې په یورپي سطح باندې خلک چې دی په سروس سټیشن کې څومره پیسې ګټي او څومره ارنینګ کوي. زیاتر خلک چې د پاکستان نه دلته راشي نو هغوی لومبی چې کوم ټارګټ یې هغه دی چې را دلته د ګاډو سروس سټیشن کولو کې ولې چې یورپي ملکونه چې دي دلته خو روډونه خیر صفای خو بیا هم په روډ باندې دوړه او خاوره چې دا د روډ سره تړلی شی او دا د هوا سره الوزي او راځي په ګاډو باندې هم لګي او په روډ باندې هم ګاډي د وخت سره د چلن سره څښا کېږي مو. نو دلته بارانونه زیات کېږي یو ګنټه بعد یا نیمه ګنټه بعد باران وشو چې کله باران وشو نو ګاډو د څښا کېدو د هغوی باندې د دوړې شرح چې دا هغه ډېر زیات سیوال او دلته ګورنمنټ چې دی هغه ډېر زیات سټریکټ دی او دلته قانون چې دی هغه ډېر زیات په سختۍ سره خلک فالو کوي. نو ته یو گاډی چې ډیر په ښه کنډیشن کې ته په روډ باندې نشي چلولی که چېرې فرض کړو ستا ګاډی خړلې خراب دی څښا دی نو پولیس ته ودرې او ستا نه د هغې په باره کې تا تپوس کوي چې یاره ستا دا ګاډی ولې څښا دی ستا د لایسنس چې دی د هغې نه پوینټونه کټ کېږي. نو په دغې وجه باندې عوام چې دی هغه مجبوره دی په دې خبر باندې چې هغوی خپل ګاډی د انځلو د وخت تر وخت سره د هغې خیال ساتي. اوس هم خلک په خپلو ګاډو باندې خفه کېږي ډېر زیات نو هغوی وخت تر وخت خپل ګاډی چې دی په سروس سټیشن کې انځي او دغه یو وجه ده چې دا کم خلک چې د هغوی سروس سټیشن دي نو هغوی لپاره یو بونس دی یو غټ چانس دی د هغوی لپاره یو دماکیدار بچت دی. نو زیاتر خلک چې هغه دلته چې راشي نو سروس سټیشن کار چې دی هغه تقریبا د 10,000 نه واله د 20,000 یورو ترمنځ چې دی هغه تاسو خپل کاروبار شروع کولی شئ. خیر 20,000 یورو ته به کوم ضرورت نشته اوس یو سړي سره 5-6,000 یورو او هغه صرف ځان له پمپ ولګي د هغې سره هوا ټینکۍ ولګي او د هغې سره یو ځای داسې په کرایې باندې والي نو د هغه په هغې باندې ټوټل پاکستاني له 10 لک روپۍ هم نه لګي. که چېرې فرض کم خلک غواړي چې هغه په لاسو باندې کار وکړي او ګاډي چې دی هغه په لاسو یا په پمپ باندې د هغې هوا چې ده هغه وینځي نو هغه بیا دا سوچ کوي چې یاره دلته د ورکرو کمی نو دلته د ورکرو هېڅ قسم کمی نشته. کم خلک چې په ډنکۍ باندې راځي او دلته ایلیګل په ډنکۍ باندې کوم هلکان راځي نو د هغوی دلته چې تقریبا کال 2 کال هغوی دلته کار نشي کولی او هغوی په کیمپونو کې یو ځای بل ځای یا پلونو د لاندې شپې کې هلته پراته نو دا خلک چې دی هغوی په توره په سپین کار باندې نه هغوی غواړي چې یاره پیسې وګټي. نو دغه هلکان چې دي د هغوی زیاتره استعمال په تور کار کې کېږي. تور کار مطلب ایلیګل چې وتوي دا د قانون چې دی د هغه د دې اجازت نشي قانون طرفه. نو زیاتره دغه په غیر قانوني په دې لارو باندې کوم هلکان راشي نو هغه بیا په سروس سټیشنو کې په 1.5 یورو باندې ته هغه کسان چې دي هغه ځان سره په کار باندې لګولی شي نو په هغې کې دی چې تا ته د مزدور چې کومه پیسه چې ده هغه هم تا ته د ساحته پورې بچت شي او د ګاډو نو راځئ خبرې پرې کوو چې یاره دلته یو ګاډی چې دی د هغې د لامبولو څه قسم پیسې خلک ستاسو نه کاسټ کولی شي. نو مثلا که چېرې فرض کړو ستا ګاډی څښا دی او ته یې بوځې نو دلته 2 قسمه مشینان دي چې یو د چاینا نه راځي
تقریبا چې په 30-40 یورو باندې یو ماشین اوس ماته زیات تر معلومات نشته کېدای شي 20 نه والا 40 یورو پورې ترمنځ یا کم هم کېدای شي امید ده چې 10 یورو پورې تاسو هغه بچری تاسو په ویډیوګانو کې به چې تاسو هغه ماشین لیدلې چې ته لاړ شي خپل ګاډي شیشې چې کوم دی هغه بند کړي او هغه ماشین ته ګاډي درنه کې هغه تاویږي او د هغې سره ګیر چاپېر یو برش وي نو هغه ستا په ګاډي باندې شیمپو هم په خپله واچوي ویمځي او څپه اوبه هم واچوي نو د هغې چې دی د 20 نه والا تر د 30 یورو پورې چې دی هغه ستانه سروس سټیشن چې دی هغه کاست کوي په هغه ډیپینډ کوي مختلف قسم داسې سټیز دي مثلا پای کې روم راځي میلان راځي او نور داسې غټ غټ سټیز چې دي په هلته د هغې چې کوم د ګاډي لامبولو چې کوم قیمت دی هغه زیات دی او چې دا واړه چې کوم سټیز دي هلته د ګاډي لامبولو قیمت چې دی هغه د هغې حساب باندې کم وي دویم نمبر چې فرض کو که چېرې څو کلکان دي هغه ستا ګاډي لامبوي او د هغوی سره خپل سټاپ دی او ته صرف ځان له په کورسۍ باندې ناست ولاړ چې خپل ګاډي ودرئ هغو ستا په ګاډي باندې به پیپ په ذریعه باندې اوبه وولي او هغې د صابون ورکړي او هغه چې هغه هوا او نور هم دننه بار صفایي وکړي نو د هغې هم ستانه 20-25 یورو چې دی هغه کاسټ کوي د ګاډي د لامبولو او که چېرې فرض کو زیاتره سب سټیشن یې داسې چې زیاتره ته په خپل ګاډي کې پمپ ته یې ودرې او هلته خپل ګاډي کې پټرول اچوي یا ډیزل اچوي نو هلته زیاتره خلک داسې دی چې هغوی د ګاډي سره یو بوت غونې لګولی د هغې نه یو ورکوټی غونې سروس سټیشن 2-3 په لینډ باندې جوړ کړي نو کم خلک غواړي چې پیسې زیاتې نه ورکوي په 4-5 والا د 10 یورو پورې دنه هغو خپل ګاډي صفایي وکړي نو ته ځان له هغه پیپ په خپله خپل ګاډي ته نسلی شي هغه داسې چې بس صرف هلته نغد پیمنټ وکړي هلته له کاین درکړي یا کاین چې دی هغه د هغې په بوت کې واچوي نو ستا ګاډی چې دی په 15 والا د 3 نه یا د 10 یورو پورې دنه خپل ګاډی ته په خپله انځلی شي خو دلته خلک مالدار دي او سټیټس هم ښه دی خلکو ته بې ځان هم ښه نه ښکاري نو هغوی زیاتر خپل ګاډي چې دي هغه په بل چا ونیځي یا په دغه ماشین کې درننځي ښه نو اوس پرې راځو چې سروس سټیشن والا خلک چې دی هغه دلته پیسې څومره ګټي نو سروس سټیشن والا چې دی هغه رامن ډېر ښې پیسې پیدا کوي او دلته ډېر زیات کروڑپتیان دي د هغې مین وجه دا ده چې دلته د ګاډو ډېر زیات رش دی د وړوکي غټ ځوانانه او نارینه او وړوکي دی که لوی دی هر سړی چې دی د هغه سره پرسنل ګاډی دی نو ګاډي ډېر زیات سیوا دي د ګاډي لامبولو شرط ډېره زیاته ده دلته خلک هم صفا ګرځي او هغوی خپل ګاډي هم صفا ساتي ولې چې د ګاډی چې ستا صفایي نو ستا چې دا سټیټس چې دی په هغې باندې ډېر زیات ښکلی ښکاري نو خلک چې دی ګاډي چې دی هغه ګنده نه برداشت کوي نو کم خلک چې کم خلکو چې د سروس سټیشن کاروبار دی نو د هغوی ګاهک چې دی هغه ډېر زیات هم په کم ورځ چې باراني د باران په ورځ باندې سروس سټیشن چې دی اکثر بند دي ولې چې خلک چې دی دا پکې یو نیګیټیو دغه دی چې خلک وایي چې ګاډی هسې مسخه کېږي خو راشي چې کله دغه وشي نو خیر داسې لږ باندې باران وشي نو باران سره ګاډی اسقا شي نو بیا د سروس سټیشنو باندې ډېر زیات راشي او سروس سټیشن چې کوم مالکان یې دلته چاینیز دي پاکستانیان دي او نور دنیا شمو ممالکو نه خلک راځي چې هغوی دا کاروبارونه دي او هغه تقریبا میاشته 50,000 یورو چې دی د 20 نه والا 50,000 یورو پورې په دې ترمنځ کې هغوی میاشت چې دی بچت ډېر زیات ښکلی پیدا کوي د کرایې او د پګړۍ د شیمپو د لیبر او د هر څه نه علاوه هغوی ډېر زیات ښکلي پیسې پیدا کوي فرض کړئ تاسو چاینا نه ځان ته یو ماشین اډر کو نو بس ځان له کور کې نه خلک به ځان له خپله کې هغه اټومیټک ماشین هغه پای کې د مزدور ضرورت هم نه نو دا دلته د کاروبار چې کوم خلک دلته راشي او په پاکستان کې چې پر ستا سره پیسې دي نو هلته یو ډي ایچ ای کې پلاټونه مالی ځان له کورونه مه جوړوئ خو د هغې نه غوره دا ده دلته راشي ځان سروس سټیشن کولو کوي چې نه موسم شته او نو داسې شی دی چې هغه به خراب شي نو دا داسې بعضې کاروبارونه دي بعضې داسې دغه دی چې مثلا ما تاسو په دنیا کې ویډیوګانو کې چې ویښته کټ کول شو د سروس سټیشن کار شو د ګاډي ټایرونو د بدلولو کار شو یا بجلی ریپیرینګ شو نور یو داسې هنر دی موبایل ریپیر دنیا کې داسې هنرونه دي چې د هغې موسم نه همیشه هغه کاروبار زده کوي هغه پیډ زده کوي ویلډینګ یا نور څه چې د هغې موسم نه چې هغه دا نه چې یاره په دې موسم کې چلیږي او بلکې نه چلیږي هغه دا نه چې نن صفا سبا به خراب شي هغه دا نه چې یاره نن ویلیو اپ ته سبا به ویلیو ډاون شي تاسو به چېرته بد نه راځئ همیشه به ستاسو جیب کې هنر چې دی که نه پښتنو متل دی هنر زده که به بری کېږي به تا کې سبا به دې په کار راځي دا به تا بېروزګار نه ساتي هر ځای کې چې هنر چې دی به تا له پیسې راوړي نو انشاءالله العزیز امید ده چې ښه به یې زه یم ارج حیات خان که چې تاسو مونږ یوټیوب نه ګورئ نو سبسکرایب کړئ که د فیسبوک نه ګورئ نو فالو کړئ انشاءالله العزیز موږ تاسو سره ملاویږو په یو نوي ویډیو کې